ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ډېر لوی عالم لوی مفسره صحابه کرام مبارکان ته چې مسله راغله او قرآن شریف کې په حدیث علم کې د فقه په مسله کې دراتل با په پرده کې به د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ذکر لوی لوی صحابه کرام تابعین د عائشہ ګلدان زندگی څنګه تیر کړه هغه زنانه و ضرورتونه یو کړو خواهشات یو کړو وینو تاسو ته خبره کوم د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک د بیبیانو خواهشات دا په یو بیبي وا او دا داسې بیبي وا چې ډیر زیاته ګرانه و رسول الله صلی الله علیه و سلم بچی نو ډیر وته ګرانه پته ولګي دا ضروري نه چې د خلې د بچی نه د خاوند به بدی شي چې بیبي پاک بیبي دینداري بچی دی نه خو خاوند به تزاري مینه مو سره کوي هر چا نه وسره دی مینه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې بیبي سره او بیبيانو کې ډیر زیات او د علم په وجه باندې د مبارک څنګه ژوندۍ تیر دا یاد ساته مسلمانانو دینا زموږ د خويند مې د ذکرو کې د دې مبارک د تقوا پرهیزګاری کو مثال نه ملاوي شپه ورځ به عبادت کو او درس او تدریس کوي دې سره سره د خپل اورویرا ویرو ورزا خورایو تربیت به کو د کور د خلکو چې کوم مدینه راځي او هیڅ به علم خو د قران کریم او د حدیث مبارک او سخاوت سمره سادگی سمره روایت او د تاریخ کتب لیکلي دي چې اسلام فتوحات بیا ډیر شو د خلفای راشدین په دور کې د امیر معاویه رضی الله عنه په دور کې نو د مال دولت او سترو سپینو خزانه د بټول راتل او به تقسیمیدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د اهل بیت په کې ډیر لوی حصہ دی ټول لکه ډیر مال دولت به بیبيانو د رسول الله بارک کې حیات به جنده وي او اهل بیت دغه له ډیر زیات مال دی نو دا شدید هم ډیر لوی حصہ ملاوي دا په مالی غنیمت دیو پیرا 25,000 درهم دی لراله 25,000 درهم ډیر لوی مال پاره ام المؤمنین مبارکه شروع شو او تقسیمول شو 25,000 درهم ټول د الله جل جلاله په نوم باندې سکړه خیرات ما هم ته ټیم نږدې شو د دې وینځو او زراله چې په ته فرمایي چې صاحبي د دې روزه دا اوسه روزه نیولې دا اکثر روزه حدیث مبارکو کې راځي بس اکثریت په ام المؤمنین مبارکه سوا روزه دا درس ولا چا ورکړي تربیت چا دا قوم ولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو پیرا رسول الله مبارک دا فرمایي چې زما د ارمان دی چې زس په جنت کې مستاف او بیبيانو کې شمار یعنی جنت کې میزان د جدا نه نو رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک دې ته فرمایي کته وې چې ستاسو جنت کې زما بیبي نو د سبا د پاره بزالنا رزق خوراک نه ساره سبا د پاره بزالنا روټه لګ دي خوراک بدل بس نن چې سړیا بخوري سبا غب بدل که زما بیبي په جنت کې جوړه نن زما استاد بیبيانه بداسه مسلو داسې گزاره وږي چې سبا غم نه کوي چې سبا وسو کوم رب چې تعالی نن رزق درکې دا رب څنګه نه دا رب سبا رزق درکې ایمان عقیده خراب شو مسلمان نو دی ویلې ورته وفرمایل چې تاسو روزه دا سشتنه نه لګا روزه ماتي د بار وې سم نشته وې زما زړه کې دا چې یو درهم به تاسو مال راکړې نو زه په بازار ته نه لګا وخت به تاسو وخت ته مې زړه شي ویلې ورته وفرمایل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د مرتبه نه قربان
داغه په وسیله په تو په الله پاک مو او تاسو ټول نارینه او زنانه وبخي هغه مبارک وته ورمنه وختي باندې رايات کړو کله چې ما دا 15 درهم تقسیمول تا رايات کړو یو درهم به تعالی دې درکړو وخبره پیراوړي وجه ستاسو ته ځل شي روزه ماته دا واشه اکثر روزه ماته نه کو روزه په خلو امام ابو نعیم رحمت الله علیه حلیۃ الاولیاء کی لیکلی یو پیر 60 ټیم کې دیلا 1 लाख درهم دا ولا راولېګا 1 लाख درهم او دا شروع شو چې ما خام ور پریوتو نو 1 लाख درهم دې ټول تقسیم یو درهم زیاده نه دی دا د عائشہ بیبي رضی الله تعالی عنها صحاوت دي نن به زمو استاد بیبيانې د کور زنانه داسې صحابت کوي چې ته ولې 100 روپیا ورکې او ما خام ته 1 روپیا ورسره دی نه زما بیبي داسې کوي نستاسو بیبيانې نه زما مور نستاسو مور یانې دا په کومه لار روانې دي زموږ داسې